نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. په معاشره کې د محرم الحرام متعلق داسي تصورات او داسي رجحانات هم شوي دي چې په دې مياشت کې نکاح کول نه دي پکار. حالانکې د شريعت مزاج او د شريعت احکامات بلکل د دې خبرې سری نفي کوي. دا نکاح چې کوم عمل دی د خپل اصل اعتبار سره یو مباح او جائز عمل دی او د مباح او د جائز عمل ناجائز ګڼل دا په یو صریح او په واضح دلیل سره کیږي. خو په دې میاشت کې یا دین علاوه په نور میاشتو کې د شریعت طرف نه په دغه نکاح باندې هیڅ قسم ممانعت نشته. نه په قران کریم کې د دې نکاح ممانعت شته او نه په احادیث مبارکه کې د دې ممانعت شته او نه د اجماع او د قیاس نه دا ثابتېږي چې په دې میاشت کې د نکاح نه کیږي. نو چې کله په قران کریم کې او په احادیث مبارکه کې د دې د ممانعت هیڅ دلیل نشته نو د دې نه دا معلومه شوه چې نکاح دا یو مباح او جایز عمل دی. او دین مکه فقهای کرام کم از کم په دې خبره باندې دا خاموشي اختیار کړې ده او دا اجماع سکوتی ده ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام تابعین تبع تابعین او فقهای کرام په دې کې یو کس هم داسې نشته چې هغه په دې میاشت کې د نکاح کول نه څوک منې کړی وي یا نکاح حرامه ګڼلی وي بلکې د دې ټولو نه ثابتېږي چې نکاح یو مباح او جایز کار دی. او کوم یو کس د دې نکاح نه منې کوي چې په دې میاشت کې تاسو نکاح مه کوئ نکاح حرامه ده ناجایزه ده نو په دې کې د انسان د دغه سړي د خبرې هیڅ اعتبار نه کیږي بلکې د دې خبره فضول او لغوه ده. د دې خلاصه ټوله دا ده چې نکاح دا جایزه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح فضیلتونه بیان کړي دي او نکاح ترغیب ورکړي ده او دا ویل دي چې النکاح من سنتي او یو بل روایت کې ده فمن رغب عن سنتي فليس مني. او بعض خلکو په ذهن کې دا یو خبره پریوته ده وای چې دغه میاشت کومه ده د نحوست والا ده. کچیرته خزه او خاون په دې میاشت کې نکاح وکي هغه نه بعد د دې په خپل منځ کې څه اختلافات راشي یا د دې نکاح ختم شي یا په دې میاشت کې د دې په خاندان کې څه اختلافات پیدا شي بیا نعوذ بالله دا خبرې کوي وای دا صرف د دې میاشتې د نحوست وجه ده چې موږ منځ کې څه اختلافات راغلي دي مون پر رشتہ دارانو کې څه اختلافات راغلي دي دا صرف د محرم الحرام وجه ده. او کچیرته د نکاح په ورځ د دې پر رشتہ دارانو کې څه اختلافات راشي یا څوک مړ شي یا هغه نکاح ته دراتلک په وخت کې لاره کې څه دیتا اکسیډنټ پیښ شي یا څه خطر پیښ شي نو بیا هم دی وجه د محرم الحرام د نحوست وجه ده. او کدا سي تکلیف دیتا په بل میاشت کې د محرم الحرام نه سیوا بل میاشت کې د تکلیف ورسیږي نو دی بیا وایي چې دا د الله د طرف نه ده د په تقدیر کې لیکل شوی ده. دا یو د دې غلط سوچ دی او غلط ذهن دی بلکې د خاوند او د خځې خپل منځ کې اختلاف دا د محرم الحرام د نحوست توجه نه ده بلکې د دې خپل تعلقات توجه نه ده. کچیرته د میاشت نحوست والا وي یا د میاشت کې نکاح کول د حرام او د ګناه کار وي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام کله هم په دې میاشت کې نکاح نه وای کړي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې د حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوی و. تاریخ الخمیس کې دا روایت موجود دی تزوج محمد صلی الله علیه وسلم خدیجه یوم عاشوراء. او یو روایت مطابق حضرت علی رضی الله تعالی عنه نکاح د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره په دې میاشت کې شوی و. نو د نکاح لپاره څه وخت او څه تاریخ څه کال متعین نه دی بلکې چې کله د دوه طرفو نه رشتہ دار خپل سہولت سره خپل رضامندي سره یو ورځ ایو میاشت متعینه کی نو هغه ورځ هغه میاشت د نکاح لپاره مفیده ده. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل او د دې صحیح سمجھ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.